बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहिद बिजलाल ज़ातिही व कमाल सिफ़ातिहिल मुतक़द्दिस फ़ी नऊतिल जबरूत अन शवाइबिन नक़्स व सिमाति वस्सलातु अला नबीहिल मुअय्यद बिसाति हुज्जतिही व वाज़िहि बय्यिनाति व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन व अस्हाबिहि हुदाति तरीक़िल हक़्क़ि व हुमाति। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और द मसलक अहलु सुन्नति वल जमात सर ताल्लुक़ लरुनकु दगे इलाक़े ॾेरो गैरतमंदो په دین مینو مسلمانانو ورونو زمونږ استادو دغه نئی جلسو پروګرام چې د قرآن مجید د ختمونو پروګرام دی د سوملګرو د ستاري فضیلت دی محترم علماء کرامو ما مخ کی تاسو ته تفصیلا په دغه موضوع باندې بیانونه کړی دي من رستم ان شاء الله العزیز اصل قیمتي مدلل تفصیلی بیانونه کیږي زه محترمو د وخت په مناسبت سره سو معروضات گزارشات هغه مختصر الفاظو کې تاسو په وړاندې عرض کوم محترمو د وخت کې تاسو کو وګورئ نن عالم کفر په یو پیج باندې دی عالم کفر وسایل استعمالي د طاقت استعمال کوي میډیا استعمالي محترمو دا وی دغه هر څه مقصد زما استاد نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي دا غینه د قرآن اهمیت وستل دي مدرسې مسجد سره داوی تعلق کټ کول دي علماء حق باندې اوی بد اعتماد کول او بد ځنه کول دي دویم طرف ته تاسو وګورئ داوی مقابله زمون حکومتونه نه کوي داوی مقابله زمون حکمرانان نه کوي داوی مقابله امدغه علماء حق کوي امدغه مدارس او مساجد والای کوي چې یقینا داوی سره وسایل اسباب نشته ره د دنیا ظاهری طاقت او قوت ور سره نشته ره میډیا ور سره نشته ره لیکن که تاسو نن وګورئ نن الحمدلله اسلام هم موجود دی قرآن هم موجود دی علماء سره د نوجوان طبقه تعلق هم موجود دی اگر چې کمزور صحیح لیکن تعلق شته دی دا د خبرې دلیل دی چې تهذیبونو دغه جنگ دغه علماء ګټلې دي او کفر بیللې دي او شکست به د قیامت د سبا پوری د کفر وی ان شاء الله العزیز زور ان شاء الله محترمو دینی مدرسې دار اسلام د حفاظت مرکزونه دي دار اسلام د نشر او اشاعت کلاګانې دي دا د اسلام د بقا ذریعہ دي نن که تاسو ګورئ څومره د دین شعبې دي اګه شعبه د جهاد ده اګه شعبه د تبلیغ ده اګه شعبه د اسلامي سیاست ده اګه شعبه د تصوف ده دا ټول شعبې د مدرسې سره تړلې دي د دې ګلشنونو سره تړلې دي کدا مدرسې آبادی وي به ان شاء الله العزیز د ټول شعبې آبادی وي د دې وجه نن برزان سره دا عزم کو دا قصد وکاو چې حالات هر سوي مشکلات هر څومره وي خو موږ خپل دینی مدرسې آبادی ساتو ان شاء الله العزیز زور ان شاء الله محترمو کې تاسو تیرې 2 صدۍ مطالعه کړې وي به خصوصا د 1857 جنگي ازادي باندې تاسو نظر وي دا مسلمانانو په تاریخ کې یو ډېر لوی خونین انقلاب دی دا زموږ د تاریخ په وینو سور داستان دی په دغه جنگي ازادۍ کې 4.5 لک شهداو اگر شهادت جامونه نوش کړیو په دې جنگي ازادۍ کې 4.5 لک مسلمانان شهیدان شوي په دې جنگي ازادۍ کې د شاه ولی الله رحم الله نه کم د مدرسو سلسله روانې وي هغه ختم شولې طالب سره بخاری لاس کې پاتې شو د بخاری استاد لاشه په ور د پاس انګريزانو سوځول شهید کړو طالب سره ترمذی لاس کې وا د استاد لاشه انګريزانو ونو ته جوړن په ګولو شهید کړو طالب سره هدايه لاس کې وا د هدايه استاد د تورو تمبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تیرو دویم طرف تر مسجد مینارې پزمکه پرتی وی منبر شهید وو محراب شهید شوی وو الله اکبر ناری خاموشي شوی وی او محترم په دې حالاتو کې د انګريزانو د دنیای صحیح مبلغین هندستان ته راوختل يهود راوختل هندوانو ته دعوت ورکو الکفر ملت واحده ورته ویل راشي موقدا هندستان کې
د مسلمانانو ذهنونه خراب کړي، اگر اسلام نه متنفره کړي، دا وی ذهن تر اسلام په حواله سره شکوک شبهات ور واچوي. او محترم هندستان کې میلې ولګې دي، کتابونه رسالې لیکل شروع شوې. یو هندو کتاب لیکل دی صرف په سورۃ الفاتحه باندې 1500 اعتراضات کوي. زمون اکابرو د کتاب کې جواب په کتاب سره کوو. د مناظرې میدان تم حاضر شوي دي، مباحثه شاهجهانپور د مولانا نانوتی صاحب رحم الله تاسو کته شي، مختلفي مناظرې دا وي دغه عیسایانو سره په میدان کې تاسو کته شي. لیکن محترم په دې حالاتو کې تقریبا پوره کلی مرتد شوی او د اسلام نه واوړي د الیاذ بالله. د چا ذهن ناغستل چې یو طرف تر سلورنیم لکه شهدا او لاشورم، یو طرف تر مسجد مدرسې تقدس پامال، بل طرف ته پوره کلی مرتد کېدو طرف ته روان. د چا ذهن کې د خپل خطر اتله چې بری صغیر مسلمان به مسلمان څنګه پاتې شي، بری صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي. لیکن محترمو که په دې حالاتو تاسو نظر واچوي، تجزیه وکړئ، په دې سختو حالاتو کې دا ټول جنگ یوې دینی مدرسې کړی دی چې ورته دارالعلوم دیوبند ویل کېږي. محترم زمونږ کابرو محترمو په دغه حالاتو کې زمونږ د اکابرو مخې ته دا مشکلات په دې باندې راغوي نظر وو، هغوی ورته په سوچ کې وو، هغوی ورته په فکر کې وو. د هغوی د ټولو سوچونو فکرونو خلاصه دا وه، هغوی وی که موږ دلته اسلام ته تحفظ ورکول غواړو، موږ د بری صغیر مسلمانانو د ایمان حفاظت کوو، موږ د 4.5 لکه شهداو انتقام اخلو، بیا به دې مدرسې ته تحفظ ورکوو، دا مدرسه به په خپل بنیاد ودرو. هغوی د حالاتو پروا ونه کړله، مشکلاتو ته یې ونه کاته، شروع یې وکړله. د یو انار ونه وه، د هغې د لاندې شروع وکړله. یو استاز و یو شاګرد و، د استاز نامه ملا محمود وه، د شاګرد نامه محمود وه چې نن دنیا د شیخ الهند محمود حسن په نامه سره پیژني. هغوی شروع وکړله، خلکو پسې خاندل، ویل څو مولیان دي، طاقت نه لري، قوت نه لري، وسایل اسباب ورسره نشته دی، حتی چې بلډینګ هم ورسره نشته دی. دی وایي موږ د عالم کفر مقابله کوو. لیکن محترم قلندر هر چی گوید دید گوید. هغوی شروع وکړله او بیا چې کله د مدرسې بنیاد کېدي، په دې ځایونو به د مدرسې بنیاد کېنستی شي، دا به د مدرسې حدود اربعوي بنیادونه ورته متعین کړله. بیګا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مولانا قاسم نانوتوی نور الله مرقده ته خوب کې راځي، ورته قاسمه دا ځای ډېر وړوکی دی، دا محدود دی، دا پراخه کا، دې کې وسعت راوله، دې کې کلاوالی راوله. هغه ته څه پته وه دا د بری صغیر هغه مرکز جوړیږي چې مستقبل کې به د بری صغیر د مسلمانانو دینی ضرورت د دې ځای نه پوره کېږي. هغه ته څه پته وه دا هغه مرکز جوړیږي چې مستقبل کې به امت ته د جهاد قافلې، د تبلیغ قافلې، د اسلامي سیاست قافلې، د درس و تدریس قافلې، د تصوف قافلې د دې ځای نه ځي. علم غیب خاصه خداوندي ده، لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره امسا مبارک ورسره ده، دا راکاږي. ورته په دې ځایونو باندې بنیادونه وکنه، سحر ته چې دی پاسېدو په هغه ځای باندې ګوري، په کوم ځای چې امسا مبارک خوب کې راښکې شوې وه، هغه ځای باندې سحر ته هغه کرښې او لکیرې موجود وي. محترم او یاد ساتئ زموږ عقیده ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل مبارک کې شیطان په خوب کې هم نشي راتللی. امام بخاری رحم الله بخاری شریف 2 جلد کې 15 حدیث ور باندې نقل کړي دي. من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ فإن الشیطان لا يتمثل بی من رآنی فی المنام فقد رأى الحق. چا چې زه خوب کې ولیدم فرشتہ باندې زه وکتم، زما په شکل کې شیطان په خوب کې نشي راتللی. مونږ بعضې رونه یي چې دا د خوب مو واوري لکه د خره غونته کې ټوپونه شروع کړي، خپله خو چې نمبر راشي. بیا علماء حق په مقابله کې د طاغوت ملګرتیا چې کوي بیا ورته دلیل خوب وي. وایي وزیر اعظم صاحب نالی ته لوېدو، لاس نه مې ونیو، هغې نه مې رابچ کړو. بله ورځ خو بل خوب مې واورېدو، وایي شیخ صاحب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا پاکستان ما ته راکړه، دا جماعت دې ما ته راکړه. ورته نه نه دا خو نه در کوم. ما چې وکتو قسم دې زه ورته لږ په تعجب کې مې شوم. ما وایي د دې غریبانو ژوند هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانۍ کې تېرېږي، نو خوبونه هم د نافرمانۍ ګوري. موږ نه خو که د سینې وینه غواړې ورکوې انشاءالله العزیز. یو پاکستان نه 100 پاکستان د الله په پیغمبر قربان. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. الله دې د معتزله او د دغه عقایدو والا ډلې نه امت محفوظ وساتي، امین. بهرحال په دې ځای باندې هغه کرښې لکیرې موجود دي. اوس په دې ځای باندې مدرسه جوړېږي.
د 1857 خونین انقلاب تیر شوی و مدرسه به څه جوړي او اوس خو محترمو تاسو ته پته ده دا خولي نور یم کولاو وایي زه د رسول الله سلام ذات نه منم زه مور پلارم نه پیژنم ما به وایي نوم هم نه ویغست او عجیبه خبره دا ده تر اوسه پورې یو بل کې څنګه لګیا و اوس د رسول الله سلام د ذات مسله راغله د نورو پنځپیرانو ته ووایي 2 منټه ویډیو مې وکړه تر اوسه پورې ولې دا د جماعت مسله نه ده دا د رسول الله سلام د ذات مسله ده په هغې ټول مشهوره مقوله ده الکفر ملت واحده کفر هم یو وي باطل هم په خپلو کې یو وي په دې غلطو عقایدو نظریاتو هلته بل ورځې چا نورو جوابات وکړله نو دی لګیا دی دمکه یې شروع کړي ما په کلي کې هلته بیان وکړو خلکو ته ما وویله په دیني مسایلو باندې څوک جنګ جګړې نه کوي ما ورته ویل ګریوان دی ونیسئ ورته ووایه علماو سره علمي خبره وکړه ډوزي مه وره دمکیانې مه ورکوه بسم الله که میدان ته راشه ګستاخه خپل ځان پاک ثابت کې بدیزي کې د ګستاخۍ او د انکاري حدیث اډه دي کولاو کړې ده مسلمانان اوس په دغه طرف باندې اچي خو اوس الحمدلله مسلمانان هوښیار شوي دي انشاءالله اوس محترمو په دې ځای مدرسه جوړېدلو علما تاسو ته معلوم هغوی سره سوي دوی خپل ځانونه د الله دین ته وقف کړی وي دې علماو سره دنیا نه وي قرآن د دیو په باره کې وایي یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف یو سړی چې د دیو د حالاتو نه خبر وي هغوی مړه دا مولیا خو ډېر مالدار دی لکونه کروړونه ورسره دي حالانکې هغه به بېګا روټۍ هم نه یې خوړل خو تا ته یې نه ښکاره کوي لا یسألون الناس الحافا دیو په وازه خوله د چا نه غواړي خپل ضرورت په زبان حال یا قال سره تا ته نه ښکاره کوي دا ما تا ته چې راځي زما او ستا ته زکات غواړي چنده غواړي قسم دی د ذات دپاره کله نه غواړي مړه د بری صغیر علماء دیوبند دا خو هغه خلک دي تر اوسه په 4-5 هزار روپو باندې گزاره کوي په خپلو بچو فقر و پاکۍ تېروي ځان محتاج ګڼي خو د الله ځان محتاج ساتي خو د الله دین یې تر اوسه پورې د چا غلام نه دی ګرځولی تاسو وکته حکومت ورته 10,000 روپو اعزازي اعلان وکړو دا علما وکته دا شیخ الهند بچي وو دا د علماء دیوبند بچي وو دلته د جمعیت علما اسلام طاقت شته دی هغه د دې علماو رهنمایي کوي الحمدلله دې علماو ته پته وه جمعیت علما اسلام زموږ مشران ورته ویل دا ستاسو د ضمیر سودا ده دا ستاسو د دین د ازادۍ سودا ده دا ستاسو د منبر او د محراب سودا ده کوم ملکونو کې تاسو کتلي وو چې د هغوی علما تنخواګانې اخلي مړه هغه په دې منبر حق ویلی شي حق خو پرېږده د قرآن آیات نشي ویلی چې حکومت اجازت نه یې ورکړی د حرمینو امام چې سالې ته راغلی و صرف دغومره یې وویله چې په مکه مکرمه کې سینماګانې ولې کولاویږي 2 کاله یې وشو تر اوسه پورې هغه امام صاحب ورک دی پته نه لګي مړم دی که ژوندی دی دا زموږ د زمین الحمدلله زموږ علماء دیوبند بچو هغوی ورته ډایرک جواب ورکو دا زموږ د دین د ازادۍ سودا ده دا خو 10 زره دي که 10 لکه مې انشاءالله په دا مخ به درولو مونږ به ستاسو دغه غلامي نه قبلوو انشاءالله 10 روپو والا نورو مونږ نه یو هغه هم دقه ته لاینې ورته لګول او پرمونه ډکول هغوی هم پېژانده چې دا هېڅ حیثیت نه لري رد یې کړه واپس بهرحال محترمو دا علما دا مدارس بوج مه ګڼئ حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي صاحب نور الله مرقده هندوستان کې د ستربندۍ کې خطاب کړی دی اخري الفاظ یې خلکو ته ویلي ویلو خلکو دا مدرسې بوج مه ګڼئ که په تاسو بوج شوي نن نه پس در سره په دې د ستربندۍ کې یو واده کوو دا مدرسې در سره بندو تالی وهو خو تاسو نه د یوې خبرې ضمانت غواړو که موږ دا مدرسې بندې کړو نو تاسو کې موږ ته څوک د دې خبرې ضمانت راکولی شي چې را روان نسل به مسلمان پاتې شي راکولی شي جی قسم دې تر روان نسل وي موجوده نسل هم د مسلمان نشي پاتې کېدی تا ته به پته وي په یو کلي کې درته حکومت 15 سکولونه کولاوي لیکن یوې مدرسې سره د هغوی رویه سوي د تیرو ورځو کې قسم دی مونږ ته به هر سهار یو فارم را لیږو په فارم کې به د طالبانو تفصیل وختونو مدرسې ما نه ذاتي داسې عجیبه عجیبه سوالات به کول فارم کې ما یو کېنو ما ورته د دې څه مطلب دی مې مور سر ما ورته خو تاسو هر سهار یو فارم را لیږي دا خو مونږ هر سهار تاسو ته ډکو او درلیږو یې درته نو د دې مطلب دا دی چې تاسو مونږ دلته تنګول غواړئ ریکارډ د هغوی نه واخلئ که نه کله د رجسټریشن په نوم کله په یو نوم کله په بل نوم باندې د دې مطلب دا دی چې دا مولیان به تنګ شي دیو به دا مدرسې بندې کی لیکن مونږ دیو ته ویل غواړو انشاءالله په دې طریقې سره به مدرسې نه بندېږي مونږ عزم کړی دی د دې مدرسو به مونږ حفاظت کوو چاہے د سرونو په قیمت وي چاہے د وینې په قیمت وي چاہے د اولاد په قیمت وي چاہے د مال په قیمت وي انشاءاللہ ہم تمہاری کسی سازش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے یو کلی کې 15 سکولونه راته کولاوي یو مدرسه راله بندې زه سکول کالج نه یم خلاف زماره معاشري ضرورت دی لیکن
حفاظت د دین دی دغه سکولونه نشي کولی، دغه کالجونه نشي کولی. ما سره رابطه یې اکثر دی نوجوانانو د خپل موبایل درته زه در وښیم، زما د موبایل میسیج وګوره، وټساپ وګوره، قسم دی د 13 هفته کې یو هلک راته میسیج کړی دی، ما ته وایي دلته یونیورسټۍ کې موږ سره هلکان دي چا قادریان کړي دي، ما ته وایي لږ ټایم راکړه در ولویې چې اشکالات یې ختم کړي. د دې نه مخکې هفته مې دیر کې شپه وه جلسو ته تللی وم، یو هلک د دې پېښور یونیورسټۍ را سره کېناستو، ما ته ویل له یوې میاشت نه مسلسل تا سره رابطه کوو ته به ځای نه یي، سالکان دي موږ سره چا دهریان کړي دي، د الله د وجود نه منکر کړي دي، لږ ټایم راکړه تا ته یې راولو چې د هغوی اشکالات ختم شي، مجلس ورته وشي. د دې نه مخکې تبلیغي ملګرو راته یو ګروپ راوستی و، قسم دی تاسو به حیران شئ، 14 کاله په دې کالجونو کې تیر کړي، هغه ختم نبوت عقیده یې زده نه کړي، 14 کاله دلته تیر کړي، هغه 15 منټه د الله په وجود د چا سره خبره نشي کولی، په 14 کالو کې د اسلام اساسي او بنیادي عقاید زده نه کړي. آیا دا مسلمان ملک نه دی؟ آیا دا مسلمان ادارې نه دي؟ آیا په دې کې استاد مسلمان نه دی، شاګرد مسلمان نه دی؟ او بیا موږ ته درد په دې میلاویږي چې که ته ورته نشي ور زده کولی، نو دا خو د مسلمان کور نه درغلی بچی و، دا خو د مسلمان مور پلار بچی و، دا خو د مسلمانې مور په غېږ کې لوی شوی بچی و. ما ته خپل مسلمان بچی کور ته واپس قادیانۍ ولې رالیږي؟ دا ما ته دهري واپس ولې رالیږي؟ دا ما ته واپس بېدینه کمیونست ولې رالیږي؟ محترمو د دین حفاظت هم دا مدرسې کوي. قسم دی که دا نه د اسلام اصلي شکل به درنه ورک شي، ختم بشي. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکات عمر خپل سفرنامه کې لیکلي دي، وایي زه بغداد ته لاړم، دا مسلمانانو علمي ښار تېر شوی، علما ناست دي، ویل هلته مې چا نه تپوس وکړو، دا علمي ښار و خو په دیو باندې یو انقلاب راغی، د هغه انقلاب سره د اسلام اصل دیني مدرسې ختمې شوې، د اسلام اصل روح د هغوی نه ورک شو. شیخ الاسلام فرمایي ویل ما چا نه تپوس وکړو دلته مدرسه شته ده دیني؟ ویل چا پته راغله ورسېدم، ویل چې ورغلم دا پته هم نه لګېده چې دا خلک مسلمانان دي که مسلمانان نه دي، دین او علم خو لرې خبره وه. ویل هغه محتمي صاحب سره مې ګپ شپ ولګېدو، واپسۍ کې چې راتلم ویل ما ته وې چې د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ورسوه، دا نعمت او دولت د مدرسو د علم الله مونږ ته راکړی و، مونږ ناقدري وکړه، الله مونږ نه واغستو، نن په سرو سترګو جاړو. او د پاکستان مسلمانانو الله اوس تاسو ته دا نعمت درکړی دی، ناقدري ونه کوئ، ورنه قسم دی سبا ته به تاسو زمونږ په شان په سرو سترګو جاړئ او په لاس به هېڅ نه درځي. قدر به کوي انشاءالله، کوو به انشاءالله. دیو خو تاسو ته در معلوم دي، هلته دا خو د امریکې ټټوان دي، هغه چې ورته وایي حرمین بند کړه، کرونا کې مونږ د حرمین هم بند کړه، جماعتونه بند کړه، جماعتونه هم بند کړه. دلته خو جمعیت علما اسلام شته دی، هغه دیو ته په سترګو کې سترګې ورکړي، دیو په خپلو ناپاکه مقاصدو کې کامیابۍ ته نه پرېږدي. قسم دی که دیو نه وی زما خو خپل ذهندار یې 2 ورځې راته دا مدرسې نه پرېښودي، دا ګیرې پګړۍ راته نه پرېښودې، خو دعا کوئ دغه علماو ته چې دیو موجود دي، دا زمونږ په مدرسو، دا زمونږ په دیني ادارو، دا زمونږ د علماو په شا باندې پاسبانان دي. الله رب ذوالجلال دې امداد او نصرت وکړي، امین ووایه محترم. بهرحال دیزي باندې اوس مدرسه جوړېدلو، دی ورته په سوچ کې و چې دا مدرسه به جوړېږي څه باندې. اوس محترمو دی خپل کور کې دی سوچ کې یو ځل ناست دی، دی سوچ کې دی، د ناسته ور باندې نیم خوبۍ کیفیت راځي دغسې. هم دې نیم خوبۍ کې ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی ورته راځي، لاس کې ورته 10 روپۍ ورکوي، ورته بچی قاسمه پریشانه کېږم، الله رب ذوالجلال به تنظیم وکړي انشاءالله، د 10 روپۍ زمانه طرف نه چانده کې قبولې کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راځي 2 روپۍ ورکوي، ورته دا چانده کې قبولې کا، پریشانه کېږم، الله رب ذوالجلال به تنظیم وکړي انشاءالله. دې چې پاسې دو بیدار شو، په لاس کې ورسره هغه 12 روپۍ موجودې وي. محترم علما وایي علما وایي دې کې اشاره و دیتا دا د مدرسو خدمتونه د دې حکومتونو نه واغستې شو، اوس پیدا غریب خلک. او مولانا قاسم نانوتي رحم الله چې د دارالعلوم بنیاد کې خودو فرمایلی وو، ویل دا مدرسې به موږ د سرکار د تعاون نه ازادي ساتو، دا به د عوامو په چندو ردیو په تعاون باندې چلو، او دا تر اوسه پورې هغسې روانې دي او روانې به وي انشاءالله. دلته کور بي خبر شوه، هلته چې راغی دې وخت کې دیو مدرسې ته شورا جوړه کړې وه، او په دې شورا کې ډېر لوی خلک وو، ډېر لوی علما پکې وو. د حاجي امداد الله مهاجر مکي رحم الله غونته کې کامل مرشدین پکې وو، د مولانا مظهر نانوتي غونته کې کامل مفسرین پکې وو، د مولانا یعقوب نانوتي رحم الله غونته کې مدرسین پکې وو، د دارالعلوم دیوبند صدر المدرسین وو. مې حالات کته ډېر عجیبه حالات دي. یو ځل دیوبند کې دي طالبان تاو شو، د عادت بداو د بد خپل شونډه خوړه دغسې دا طالبان ته چاپیر شو زرجي تاسو د شونډه ولې خورئ؟ الله والا خپل دغسې حالات پټۍ نه ښکاره کوي.
د خبره پټول دا ورته به زما عادت دی خورم هغه ورته نه چې عادت لري موږ ته به حل وایي هغوی بې زورور شو دلته د به انکار کوو د به خبره پټول هغه زورور شو او طالبان تاسو ته در معلوم وي یو ځل چې په یو سیس پسې ونښلي بیا به یو خدای خلاص افغانستان کې تاسو لیدلی وو امریکا راغلی وه جاز ورسره او مزایل ورسره او ټیکنالوژي ورسره سو چې نو ورسره الله پسې دغه طالبان را پاسول چې نه ټیکنالوژي لرل نه میزایل لرو صرف د ایمان طاقت د الله نصرت ورسره الله د دیو په لاسونو باندې دغه امریکای غرور نن مات کړی دی دغه غرور نن دغه طالب او مجاهد د خپل لاندې دی او ان شاء الله العزیز ان قریب به دنیا تماشا وکي چې امریکا د افغان په ځمکه باندې د افغان د ځمکې نه د روس په شان دی په ذلت سره په شکست سره په رسوایي سره ووتله او د افغان په ځمکه باندې یو ځل بیا د اسلامي خلافت جنډه اوچته شوله ان شاء الله زوره ان شاء الله انا ټول ملګري ان شاء الله هلته به یو ځل بیا د اسلامي خلافت جنډه اوچتېږي ان شاء الله تاسو ورته خفه یې دا ځینې ملګري نه وهئ ان شاء الله یار خفه به ورته نور وي موږ نه یو خفه افغانستان کې طالبانو اسلامي حکومت دیو به نه تله هغوی به پرېښودم نه په دې باډر دیو به وي ویل خو د بدعتیانو حکومت دی دا خو مخکې الله ذلیله کړی وي یو ځل به بیا ذلیله وي ان شاء الله هغوی ورته وایي ولې شونډه خورئ حضرت دی مجبور وکړو دی ورته وایي د شاملي میداني جنګ و ویل زه په یو طرف مامور وم زما سره ملګري را سره وو د دشمن د توپ نه یوه ګوله راغلله زموږ نور ملګري شهیدان شو موږ زخمیان وو ویل خرق عادت الله ما ته راښیي د عادت نه خلاف دغسې حالات الله چاته نه ورښیي بعضې نیکانو بزرګانو ته چې کله الله وغواړي ورښیي ویل زه ګورم پرشتو جامونه راغستي دي یو یو شهید ته په خوله کې ورکوي یو جام یې ما ته هم رامخکې کړو په دا شونډو باندې کېښودو یو غیبي اواز پسې راځي جام واپس کا د دله تر اوسه پورې دنیا کې ژوند او زندګي شته دی ویل جام یې ما نه واپس کړو جام کې څه ما نه وسکلی خو په رب کعبه قسم د جام هغه خوږوالی تر ننه پورې زما په شونډو دی هغه خوږوالی خورم محترمو اصل نعمتونه د آخرت دی الله دې زموږ نصیب کړي امین بهرحال دې شورا ته هغه خبره کېښوده ویل دا 12 روپۍ دی دا قصه ده هغوی ورته وی ویل دا غیبي اشاره ده انشاءالله الله به اوس انتظام کوي چې بهر څوک خبر نه شي خو کور هلته بیبي خبره شوې وه او تاسو ته پته وي زنانه چې خبر شي یا د زموږ طالبان خبر شي بیا ټلویزیون دومره تیز نه خورئ چې دوی مشهور خبره خوره شوه دې وخت کې دیوبند علاقه کې 30,000 آبادي وه قاري طیب صاحب رحمه الله لیکلي دي 30,000 آبادي وه هندوان هم پکې وو مسلمانان او زه یو خبره کوم زموږ ډېر ملګري ذهن کې غلط فهمي وي ما ته یو وایي وایي ستاسو د هندوانو سره ډېره مینه وي ما ورته هغه څنګه ما ته وایي دا ریوڼ خو د هندو نامه وه تاسو په خپل مرکز کې ایښودو دا دیوبند خو د شیطان نامه وه د هندو نامه وه تاسو په خپل مدرسې کې ایښودو ما ورته ملګري تر غلط فهمۍ شکاري رایوڼ زموږ د مرکز نه ده نامه رایوڼ خو د هغه علاقې نامه ده چېرته چې مرکز جوړ شوی دی دیوبند د هغه علاقې نامه ده چېرته چې مدرسه جوړه شوې ده او ما ورته ویل دا خو زموږ د مشرانو په عظمت دلالت کوي ته وایې کومه علاقه چې د هندو په نوم آباده وه هلته زموږ مشرانو د یو داسې مرکز بنیاد کېښودو د یو داسې مدرسې بنیاد یې کېښودو چې نن د هغه ځګي نه پوره دنیا ته د هدایت قافلې ځي د هدایت شمې بلیږي خیرونه ورنه خورېږي دا خو زموږ د اکابرو په عظمت دلالت کوي اعتراض سره کې ظالمه زه مکه مکرمه کې یو کس را ټلیفون وکړو ما ته وایي دیوبند معنی درځي ما ورته ویل څه معنی دی ته ووایه ما ته وایي د دیو معنی د شیطان د بند معنی د بنده د دیوبند معنی د شیطان بنده ما ورته ویل ښه د دیو معنی شیطان د بند معنی بنده ما ورته ویل دا بند معنی بنده په کومه ژبه کې په کوم څه د لغت ډکشنري کتاب حواله را کولی شي که کتاب البتن ګېډې نه لګیایي دی چوپ شو ما ته وایي ته ووایه څه معنی ده ما ورته د دیو معنی شیطان به قول ستا د بند معنی هندي لغت وګوره فارسي لغت وګوره د بند معنی د باندنه تړل د دیوبند معنی د شیطان تړل او ما ورته ویل زه رجمن بالغیب نه کوم راځه زه به ماخذ درته در وښیم دیوبند ته دیوبند ولې کې لیرې کېږي 3 وجوهات د هغې راغلي دي نمبر 1 په دې ځای کې هغه وخت کې مدرسه نه وه جوړه شوې یو مستجاب الدعوات بزرګ تېرېدو د علاقې خلک پسې راغله حضرت جي دې ځای کې جناتو کې یو دیو دی د جناتو قسم دی حضرت جي موږ ټول علاقه ورنه تنګ یو جنات دغه مسخر وو د هغې په ذریعې سره هغه دیو ګرفتار وکړو ویې تړو دلته په یو کوهي یا کنده کې بند کړو د علاقې نوم دیوبند شو مستقبل کې چې دلته مدرسه جوړه شوله نسبت علاقې ته وشو دارالعلوم دیوبند چون کې څنګه چې هغه بزرګ هغه جن تړلی وو خلک یې د هغې د شر نه محفوظ کړي وو دغسې مستقبل کې علمای دیوبند د هر کفر مقابله کړې ده د یهودیت مقابله کړې ده د نصرانیت مقابله کړې ده د قادیانیت مقابله کړې ده د رافضیت مقابله کړې ده د انکار حدیث مقابله کړې ده د انکار فقه مقابله کړې ده د انکار حیات النبی انکار عذاب قبر مقابله کړې ده د عشق رسول
نزول پنوم چې بدعت او شرکیات خوري دغه مقابله کړی دا علماء دیوبند هر کفر ته ولاړل هر باطل ته ولاړل د مسلمانانو د ایمان تحفظ یې کړی دی دې وجه نور ته علماء دیوبند ویل کیږي نعره تکبیر نعره تکبیر ننم چې لګیاوي علماء دیوبند پسې بک بک کوي ته پوه شه خبره نور هیڅ نشته دی د نیکونه تړلې ویړه کې ځکه درد ته خبرې کوي پسې بهرحال په دې علاقه کې 30,000 آبادي وه دا خبر خور شو 2-3 दिन کې د دیوبند علاقې مسلمانانو زنانو د خپل غاړو هارونه کاری راواغستله د مدرسې تر شورا ته راولېږل د دارالعلوم دیوبند اولنې تعمیر اولنې بنیادونه دا د هغه مسلمانانو زنانو په هغه سونې او کالي باندې جوړ شوي محترم هسې تاسو خبر وکړئ د دې واقعي څه کم 200 کاله تېر شوي دي ځکه له سوچ کوم چې الله ډېر غیرتي ذات دی ان الله لا یضيع اجر المحسنین من جاء بالحسنة فله عشر امثالها والله یضاعف لمن یشاء ډېر قدردان رب دی هسې دې وخت کې به نورې زنانه هم وي سره زر سپین زر قیمتي لباسونه د مزو چرچو ژوند به تېر کړی لیکن نن هغه زنانه نشته دلته نه تللي دي قبرونو پته هم نه لګي دیو هم نشته دی که مو چې قرباني ورکړې وه هغه هم تللي دي لیکن نن په دې بری صغیر کې چې څومره دینی مدرسې دي نن تبلیغي مهنت دی نن جهادي مهنت دی نن سیاسي مهنت د علماو دی نن د تصوف خانقاهونه دي دا ټول د هغه دارالعلوم دیوبند فیض دی او موږ د ایسالي ثواب قایل یو دې وجې نظر دلیل او د عقیدې په بنیاد ویم نن که په بری صغیر کې یو مجاهد جهاد کوي یو تبلیغي تبلیغ کوي یو عالم اسلامي سیاست کوي یو صوفي خانقاه کې الله الله کوي دې ټول کې ورسره هغه زرانه په هر اجر کې شریک دي هغوی ته قبرونو ته اجر او ثواب ورسیږي او دا سلسله به د قیامت د سبا پورې جاري او ساري وي انشاءالله مړه زنده‌باد دغه زنانه وي موږ هسې غولېدلي وي دوکه شوي زما مال دولت جیداد ټک مرګ راشي په سره مو یې راوم غورځوي دا یو صادر کفن واغوندو دلته نه رخصت شو محترمه موقع ده خپل مالونه راوړئ د الله لاره کې قیمتي کوي ځان پسې د آخرت اکاونټ کولاو کوي او د خپل بچي دینداره جوړ کړي دنیادار مه جوړوئ تاسو ګورئ د یو چا بچی دلته دنیا کې ورباندې تکلیف وي موږ د خپل بچي د 15 منټه تکلیف برداشت کولی شو دلته وایي که نه چې برداشت کولی شو ما سې سوچ وکړه چې دا بچی د دینداره نه شو دا د جهنم په اور کې بیا سوځېږي هلته به دا څنګه برداشت کړي دې وجې نه د بچو د دنیا فکر مه کوئ زه چیلنج کوم نن د تاسو په دې باړه کې ما تر یو سپی دلته څوک وښیي چې د لوږې د وجې نه مړ شوی وما من دابة فی الارض الا الله رزقها رزقها د الله اغستې ده ما تا ته وایي اولاد د جهنم د اور نه بچ کړئ یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجار نو محترمو ما سره څوک وعده کوي چې نن نه پس به کم از کم خپل یو بچی دیني مدرسو ته ورکوو لاس را سره اوچت کړي اوچت کوي لاس اوچت کوي واده به وي انشاءالله خو چې بچي لیږئ خپل علماو سره اول مشوره کوي د مدرسې انتخاب ورته کوي دغسې مه کوئ چې په کوم طرف دې ولېږو بچی درله د مدرسې په نوم څوک بېدینه خارجي جوړ نه کړي او دویم محترمو نن پوره دنیا کفر په دې مدرسو پسې ده دا ختمول غواړي دا د هغوی په سترګو کې ازغی دی د دې مالیاتو نظام تباه کول غواړي د دې مدرسو آباد ساتل په مونږ باندې فرض دي ضروري دي کوو به انشاءالله په خپلو مالونو په 3 مهیسه کې د مدرسې شریک کوي د ځان سره هر سهار چې پاسېږي د عزم کوه ځکه 3,000 ګټم 1,000 روپو کې الله ته ما سره شریک کړي د ستا حصه ده 3 لکه ګټم 1 لک الله ستا حصه ده دا به راوړو دې مدرسو ته چې د قیامت په ورځ هم به سترګې اوچتي هلته رسول الله سلم ته مخامخ بیا دغه وایو د الله پیغمبره کله چې ټوله دنیا کفر په یو طرف وه دا دیني مدرسې ختمول غوښتل الله زما نور څه وس نه رسېدو د خپلو بچو د خولو نوڼۍ مې راغستې وې ما دلتې راوړې وې دیو ته مې ډاډ ورکړی و ما ورته مولانا صاحب ته دا مدرسو دننه خدمت کوه زه به بهر کوم زه به در سره په مالي تعاون کې ځان شریکوم دا کاروان به په یو ځای بوځو مدرسه و دین ستا یوازې نه دی دا در سره زما هم شریک دی ته د دین خدمت کوه دنیوي ضروریات چې زه څنګه د خپل بچي پوره کول ضروري ګڼم د خپل کور ضروري ګڼم دغسې به ستا د طالبانو دغسې به ستا د مدرسې ضروري ګڼم بیا به انشاءالله د قیامت په ورځ سترګې اوچتې وي انشاءالله او تاسو ټرای وکړئ یو ځل وکړئ بیا وګورئ ته په دې 1 لکو کې الله شریک کړي که د 10 لکو طاقت یې درته پکې وانه چورا سو جرم در سره منم هفته واته ورځې کېږي زه ټانک ته روان وم پېښور نه ووتم دلته یو ملګري ما سره موبایل ګپ لګو ما ته وایي کال مخکې مې ویل ستا خبره اورېدلې وه چې الله شریک کوي په 3 مهیسه کې د ځان سره ما ته وایي ما شریک کړی دی کال مې وایي وشو وایي اوس هغه کاروبار مې ډبل شو قسم دی ما ته وایي اوس زما د کنټرول نه بهر دی زه نشم کنټرول کولی نو په 3 مهیسه کې به دا مدرسې د علما شریک کوي انشاءالله وعده ده د چا وعده ده زه لاسونه را سره پورته
او دریم نمبر محترمو د خپل علماو ملګرتیا به کوو د اهل حق علماو ان شاء الله کوم چې په دې ملک کې زموږ رهنمایي کوي د جمعیت علماء اسلام قافله زموږ مشران قائد جمعیت قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه چې زموږ د دین د نظریاتي سرحداتو محافظین دي زموږ د دین د ملک د آئین د اسلامي دفاتو محافظین دي د ختم نبوت محافظین دي زموږ په ملک کې د اسلامي اقدارو محافظین دي د مدرسې پګړۍ محافظین دي که دغه نوی یقین وکړه ملک کې درته نه پرېښودو خلک د غلط رهنمایي کوي ستاسو جذبات تاسو غیرتی قوم یې خلک یې غلط استعمالوي دغه علما دي چې زموږ خیرخوا دي په یو موقع زما ستا مال زما ستا جان زما ستا اولاد دی د ضایع کولو نه په هره موقع بچ کړي دي اواز راته راکوي په هره موقع د بچ کولو کوشش کوي او بدقسمتي او بدنصیبي زموږ ده چې موږ وغولېږو دوکه شو رسته شو ورنه نور به آینده نه رسته کېږو د دې به ملګرتیا کوي انشاءالله او چې کوم مارچ را روان دی پاکې به ټول ورسره عیسی اخلو انشاءالله مړه په زوره انشاءالله ورسره به شریکېږو د هغوی